په چا باندې هغه شی وخور چې ښه شی لکه روش ثواب دی ګوره ښه الله به لس لکه نیکۍ ورکړي لس لکه به یې ګناه معاف شي لس لکه به درجې ورکړي او دا ټول کائنات به دې سړي دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او الله به پرې د درې جنتونو د خوراک وکړي جنت عدن جنت خلا او جنت فردوس د پښتنو چې ډېر خوښ دي او که چاله دې لسي ورکړه سپینې شوملې او یا د شاشم غاندلې دغسې جنت به درګۍ پسې ګرده د شومله چې پنځلس ورځې بوټي ته واچوي بوټي یې وچوي پیشو یې نه خوري ګوره ښه پیشو په مستو باندې سر وکوي خو لسي مسي دې له نه خوري لسي خو وچه ده او یا په دې مني کې کتابونه لیکي که نه په دې مني کې به بانجي نه خوري ښه بانجي نه دی دا پیغمبر اسلام چې کله معراج ته لاړې څلور لوښي ته مخې ته کېښودې شات شراب شوده اوبه الله نبي جبريل امین ته وکتل ویل څه شروع وکړم ویل دا شوده وخوره یو ویډیو چې د ملګري بار بار رالیږي هغه دا یو مولانا صاحب دی او په هغه کې دا خبرې کوي وایي چې یو سړی دی هغه د روش او فضایل ذکر کوي نو بیا ملګرو موږ ته ویل چې آیا دا حدیث وجود لري که نه نو مولوي صاحب خو به ټیک ده چې بیان په باب د صدقه کې کړی او د صدقې ډېر اجرونه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي خو د هغې دپاره د روش نوم په حدیثو کې او دویم هغه دا چې دې باندې 10,000 نیکۍ دي نو هغه ځینې کسانو بیا د استهزا دپاره دا خو عوام دي هغې چې کوم روش کې به دا ګوښه لږه کمه وه پیس په ګډیر هغې شیر کړی ول چې د دې روش به 500 فضایلي که نه 500 نیکۍ وي نو دا قسمه خبرې دا په شریعت کې وجود نه لري زمونږ دا خلک د 2-3 علماو دا بیانونه مو اورېدل څوک وایي چې د ښوروا دا فضیلت دی او د وریجو دا فضیلت دی یا دغه شانتي دا اوس پکې دغه مولوي صاحب چې د روش دا فضیلت دی دین د خېټو د خوبونو د دې نه تعبیر نه دی دین د قرآن او سنت نه تعبیر دی چې کوم علما یې په صحیح معنی سره او په صحیح طریقې سره بیانوي دغې ته دین ویلی کېږي دې ته دین نه دی ویلی شوی دې ته دین نه دی ویلی شوی د الله د نبي صلی الله